عقل جایز ګڼي صدق لري په کثیرین. څنګه دغه هغې چې تال ته کې کېښوده هغې نه صورت حاصل بیا دې راواغسته بیا هغو کې دې دنده پټه کړه دنده دې بیا ته پټه کړه دا صورت خو اغستی شی دی نو که یو سړی د دې هغو نه یوه هګۍ راوالي او تا ته یې وښیي ته پکې بیا فرق نشي کولی. دغه صورت چې ستا په ذهن کې حاصل دی نو هر یو هګۍ چې د دې لسو هګو نه بیا راخلي او تا ته یې ښیي نو ته به د عقل سړی نو عقل بیا دقه ځای کې جایز ګڼي صدق د دې علی کثیرین خو علی صدق په کثیرین باندې په سبیلې د بدلیت سره په دې خبره پوه شئ. یعنې ما خو ته طریقه وښوله چې لس هګۍ دي د سعادت د لاندې پټې دي یوه ترې راواغستی شو دلته کې کېښودی شو تا ته یې مخامخ کړه تا د دې نه صورت حاصل کړه چې هغه سپین ګرد صورت دی اول سترګې ته راغی بیا حس مشترک په دلته کې راغی د هغې نه عقل ته لاړ. اوس دا صورت ماخوذه هم د بیضې معینې نه دی د معینې هګۍ نه اخیستی شي دی په هغه لسو کې د یوې هګۍ نه اخیستی شي نو صورت ماخوذه من الجزي دی دی جزي او د کلي تعریف ته داسې کوي چې عقل جایز ګڼي صدق د ده په کثیرینو نو عقل د ده صدق په کثیرینو جایز ګڼي. څنګه چې دغه هګۍ بیا مې هم بېرته راواغسته او دې کې مې دنده پټه کړه اوس هر یوه هګۍ چې د دې هګو نه زه راخلم یو ځل مې ته یوه راواغسته ته نو نو ته به دا ګمان کوې چې دا کله چې ما لیدل هغه مې ته بیا لرې کړه دې خوا بل دی کې مې پټه کړه بیا مې د دې لسو نه یوه نهمه راواغسته ته مې ته به هم دا حقه یوه ده بیا مې اتمه راواغسته بیا مې اومه راواغسته یوه یوه به ترې رالم تا ته به یې ښیم او بیا به یې دلته دې بلې غاړې ته پټوم نو دا لس واړه چې هره یوه د دې نه راخلي نو د دغه صورت عقل صدق په دې جایز ګڼي خو په سبیلې د بدلیت سره دا صدق په کثیرینو شو خو په سبیلې د بدلیت سره شو که دا لس واړه ما په یو ځای باندې تا ته ښکاره کړي څادر مې تلر کړ نو بیا د دغه صورت عقل صدق په دغه کثیرینو باندې علی سبیل الاجتماع جایز نه ګڼي دی به وایي چې په دې لسو کې زما دا صورت حاصله په ذهن کې په یوې صادق دی په نورو نه دی په خبره پوه شئ نو دلته کې صدق د دغه صورت په کثیرینو راغی خو علی سبیل بدلیت علی سبیل الاجتماع نه که دا لس واړه ته په یو ځای وخوري نو دغه صورت د عقل صدق د ده جایز نه ګڼي خو په یوې ګڼي په سبیل د بدلیت او کلی تاسو ته وایي چې عقل جایز ګڼي صدق د ده په کثیرین نو دغه صورت حاصله د بیضې معینین عقل د دې صدق په کثیرینو علی سبیل البدلیت جایز ګڼي علی سبیل الاجتماع نه ګڼي نو دا صورت ماخوذه من الجزي دی جزي دی او تعریف د کلی کې صادق شو لکه کلی ته څه ته وایي چې جایز ګڼي عقل صدق د ده په کثیرین عقل د ده صدق په کثیرینو جایز ګڼي په دې خرقوس دا فرق نه دی په تعریف د کلي کې دا راغلی چې عقل به صدق جایز ګڼي په کثیرینو خو علی سبیل الاجتماع چې دا کثیرین ټول جمع کې په یو ځل کې دا کلي صادق شي دلته کې صدق علی کثیرین دی تجویز د صدق علی کثیرین خدای خو په سبیل د څه سره دی په سبیل د اجتماع سره دی سوال پوه شو جواب مې وکړه په کلي کې معتبر سره صدق دی په کثیرینو باندې علی سبیل الاجتماع تمام چې دا ټول افراد کثیرت ته جمع کړي دا کلیو کې په یو ځل صادق لکه د انسان مفهوم کلي حیوانات او افراد ټول ته جمع کړي داسې وایي الزيد والعمر والبكر والخالد والوالد الى اخره لكن یې ځکه و چې ټول خو ذکر کولی نو په دې باندې انسان صادق کېږي په سبیل الاجتماع په خبره پوه نو معتبر په کلي کې صدق دی په تجویز د صدق دی په کثیرینو خو علی سبیل الاجتماع نو دې خرقوس دا فرق نه دی کړی د ویلي باندې صدق په کثیرینو باندې مطلقاً تجویز د صدق علی کثیرین په سبیل البدلیت سره او سبیل الاجتماع سره دواړو ته به کلي ویلی شي دواړو ته نه شي ویلی
غلط شی دی. دا یو صورت شو. څوک اعتراض وکړي چې کلي ته دې ته وایي چې یجوز العقل صدقه علی کثیرین، نو معترض وایي دا صدق علی کثیرین په تعریف د کلي کې عام وي، که صدق په کثیرین علی سبیل الاجتماع که علی سبیل البدلیت. اعتراض ذکر کوي وایي چې صورت حاصله د بیزی معینین وشبه المرئی من بعیدین، هغه شبهه چې سړی د لرې نه وویني. شبهه د لرې نه څنګه وویني؟ پورې په غره کې یو شبهه یو خټ کې ته یې ویني. نو دقه ځای کې د دې شبهې نه یو صورت په ذهن کې حاصل شي، عقل جایز ګڼي صدق د دې په کثیرینو باندې. چېرې دا شبهه د زید شبهه یا د عمر یا د بکر یا د خالد یا د والي، دغه ځای کې د شبهه مرئی من بعیدین هم عقل جایز ګڼي صدق د دې شبهې په کثیرین. او دا شبهه مرئی د بعید نه چې ده، دا خو اخیستل شوې ده د جزي نه، صورت ماخوذه من الجزي صحیح جزي په تعریف د کلي کې صادق شو، ځکه چې دغه شبهه مرئی د بعید نه هم عقل جایز ګڼي صدق د دې په کثیرین چې دا شبهه د زیر یا د عمر یا د بکر. ومحسوس الطفل في مبدأ الولادة، او بالمحسوس الطفل په مبدأ د ولادت چې نوی پیدا شي، د مور نه نوی بچی پیدا شو، دا بچی چې د خپلې مور ته وګوري د دې مور صورت هغه صورت محسوسه او الحواس ته راشي، بیا عقل ته راشي. دا هم صورت ماخوذه من الجزي دی، ځکه د وړوکي اخیستې د مور نه مور جزي ده، جزي دی. او عقل د صبي د دې صدق په کثیرینو جایز ګڼي. څنګه دې بچي ته چې هره یوه ښځه بیا نږدې شي، دی وایي دا کله چې ما لیدل دی ورته خاندي، نو که یوه ښځه ورته روانده شي نو هم دی ورته خاندي، که بله ورته روانده شي هم ورته خاندي. نو عقل د صبي جایز ګڼي صدق د دې په کثیرینو. دا ټول جزئیات دي، صورت ماخوذه من الجزي دي، جزي دي او تعریف د کلي کې صادق شو. دا اعتراض جواب کوي چې کلي به دې ته وایي چې عقل د صدق په کثیرینو جایز ګڼي، خو په سبیل الاجتماع سره چې دا ټول افراد کثیره جمع کړي، نو عقل به دا جایز ګڼي چې په دې ټولو دې صادق شي یو. نو معتبر په کلي کې صدق تجویز د صدق علی کثیرین دی، په سبیل الاجتماع سره. په دې موادو مذکوره کې صدق بدلی دی، تجویز د صدق سره بدلی دی. څنګه که دا بیزې ورته ټول په یو ځل وښایي، نو عقل د دغه صورت صدق په دې جایز نه ګڼي، یوه یوه ورته ښایي جایز ګڼي. دقسې دا شبهه چې د بعید نه لیدل شي ده، نو عقل تجویز د صدق په کثیرینو کوي، خو په سبیل د بدلیت سره چې یا د زید شبهه یا د عمل یا د بکر. خو که ټولې ورته جمع کړي نو بیا عقل د دې صدق په کثیرینو جایز نه ګڼي. دې کې ټولو کې صدق صدق بدلی. یا هغه محسوس د طفل په مبدأ د ولادت کې چې عقل د صبي جایز ګڼي صدق د دې په کثیرینو، دا په سبیل د څه سره بدلیت سره د اجتماع سره نه. که یوه ښځه دې بچي ته وړاندې کېږي نو دی ورته خاندي، وایي دا مور ده. خو که لس ښځې ورته په یو ځای وړاندې شي بیا ورته دی نه خاندي. دا عقل بیا صدق په کثیرینو علی سبیل الاجتماع نه. معتبر په کلي کې تجویز د صدق علی سبیل الاجتماع دی، په دې موادو مذکوره کې صدق علی سبیل سره بدلیت دی. والجواب كلها جزئيات داغ اعتراض ما أنه يصدق عليها التعريف الكلي، لأن في هذه الصور فرض صدقها، فدي صور كفرض صدق دي بكثيرين، لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع، فرض صدق بكثيرين ونده ممتنع، يعني عقل جائز غني صدق دي بكثيرين. والجواب ذلك مراد بصدق المفهوم في التعريف الكلي والصدق على وجه الاجتماع، چې صدق په کثیرین جایز ګڼي په طریقې د اجتماع سره چې دا ټول کثیرین لا جمع کړي دا کلیو یو ځل صادق.
وهذه صور دا صور يعني سورة البيزة المعينة سورة البيزة معينة وغيرها إنما يصدق على كثيرين دا صادقين بكثيرين وبدلا لا معا معتبر فكل صدق دي بكثيرين على سبيل الاجتماع لا على سبيل البدلية لو كم تجويز دا كسر في مدار دا كليات دي اغا صدق اجتماعي دي اپا دي کی موجود نده او موجود پا دي کی سنه صدق بدلی دي او صدق بدلی معتبر نده پا کلی دا پا جزی کی مراد دیکش لا معا بدلا او صدق پا کثیرین مری پا دی کی بدلا دے لا معا دے سبیل الاجتماع سرنے فإن الوحدة مأخوذة في هذه السورة لك وحدة مأخوذة لبدي سورة ضرورة أنها مأخوذة من مادة معينة جزئية لا مأخوذة لمادة جزئية معينة ولولا فيها اعتبار التوحد كذلك اعتبار التوحدنا إلى سورة توحدنا لا يغسل شيء لكانت كلية من غير لزوم وإشكال بيبدأ كليات اعتراض بنوارد له خبر اخلاص فصل في النسبة بين الكليين فصل نسبة بياني فما بين الكليين دا هر دو کلیین فمن تبا یو نسبت تنسب اربعونی و کلیین کیده خیلقا نسبت پا کلیینو که بیانی مفهومین ندی ویدی که مفهومین بیا عام دی مفهومین کلیینو تم شامل لی جزیینو تم شامل لی جزیو کلی تم شامل او پر طولو که نسب اربعان رازی نسب اربعه چې متحقق کېږي دا په کلیینو کې متحقق کېږي په مکه چې دوه کلیین والي په دې دوه کلیینو کې به یو نسبت د نسب اربعهونه موجود یو به یې یو به د څلورو نه خامخا د دې نه به نه خالي خو دلته کې د ویلي چې نسبت بین الکلیین ویلي او بین المفهومین نه دی ویلي که مفهومین کې ویلي نو مفهوم بیا عام دی مفهوم کلیین تم شاملی کی جزئین تم شاملی کی جزئی و کلی تم شاملی او پر سلور واو کې کلیین جزئین دوا کلی او جزئی مفهومین دې درو ته شامل دي کله کلیین تم مفهوم ویل جزئین تم مفهوم ویل جزئی او کلی تم دا سلور واو نو څوک چې په سبیله د بدلیت سره راځي دا په کلیین کې راځي و جزئینو کې څلور واړه نسبتونه نه متحقق کېږي په سبیل د بدلیت سره یو به یې صاف څنګه جزئین چې والي جزئي او بل جزئي ته وپالي یو نسبت دی پکې جزئي چې خپل نفس ته وپالي نسبت تعینیت دی او نسبت العینیت تناسب معتبره نه دی او چې بل جزئی ته په نسبت تبعین کوي نه بل پکې نشته زید جزئی دی چې خپل نفس ته وپاره نو کوم نسبت او نسبت العینیت دی په نسب اربعه کې نه چي کله نو نسب اربعه مشهوره نه دی بعد نسب اربعه مشهوره منطقي او دا جزئی چې بل جزئی ته وپاره لکه زید عامر ته وپاره د دې دوه کومنت کې نسبت ته تبعین کوي دی د جانبین نه سالمتین کلیتین جاری کېږي بل نسبت پکې نشته د زید د امر په منځ کې نسبت تبعین کوي د جانبین نه به سالمتین کلیتین صادق کېږي لا شیء من زید بعمر ولا شیء من الامر بزید او جزئی او کلی چې واخلي دې کې یو نسبتي بل دی جزئی چې کلی ته وپالي نو جزئی به یا خپل کلی ته پالي یا به بل کلی ته پالي جزئی که خپل کلی ته وپاله نو نسبت عموم خصوص مطلق دی بیا بل نشته لکه زید چې انسان ته وپالي نو د زید د انسان په منځ کې نسبت عموم خصوص مطلق دی زید خاص مطلق دی انسان عام مطلق دی بل نسبت پکې یا نشته کل زید انسان بوای زید خپل کلی ته نسبت ته
عموم خصوص مطلق لري. عموم خصوص مطلق کې یو خاص مطلق یو عام مطلق. خاص مطلق ته طرف نه ماده د اجتماعي موجب کلیت صادق کی، د عام مطلق ته طرف نه ماده د اشتراک طالب جزئیه صادق کی. دا څه وایي کل زید انسان، د انسان عام مطلق ته دا غره طرف نه ماده د اشتراک طالب جزئیه به صادق کی. بعض الانسان ليس بزید، لکه عام شو انسان له زید نه دا جزئی چې په خپل کلی ده یو نسبت دی پکې بل نشته. خاص هغه نسبت عموم خصوص مطلق دی، جزئی خپل کلی ته خاص مطلق دی، کلی ته عام. او دا جزئی چې په کلی خاصه بیا پکې یو نسبت، هغه نسبت ته تباین کوي. زید چې فرض ته وپلي، زید فرد د انسان دی، فرض ته وپلي پردي کلی ته، دا نسبت ته تباین کوي دی. د زید او د فرض په منځ کې نسبت ته تباین کوي دی، د جانبین نصاربتین کلیتین سره. او پاتې شو کلیین یو کلی چې بل کلی ته وپلي، دې کې څلور واړه نسبتونه راځي په سبیل بدلیت سره. نو ځکه کلیین دې څلور واړه نسبتونه بیانې په سبیل بدلیت سره. دا کلیین کې چې یو کلی بل ته وپلي، یو کلی چې بل ته وپلي، دې کې څلور نسبتونه راځي په سبیل بدلیت سره. دا کلی چې بل کلی ته وپلي، یا په دې کې تصادق کلی وي د جانبین، یا به تفارق کلی وي د جانبین، یا به تفارق من جانب واحد. نو که تصادق کلی وي د جانبین نو دې ته مساوات وایي. لکه انسان او ناطق، انسان کلی د افراد لري، زید عمر بکر، او ناطق هم کلی افراد لري، هغه هم دغه افراد دي. تمام افراد د انسان افراد د ناطق دي، او تمام افراد د ناطق افراد د انسان دي. نو دې کې تصادق کلی د جانبین نه دې ته مساوات وي. او مرجع د مساوات صدق د موجبتین کلیتین ته د جانبین فائدہ ده. دا چې به وایي چې کل انسان ناطق وکل ناطق انسان، یا به د کلیینو په منځ کې تفارق کلی وي د جانبین، تفارق به یو تفارق به کلی وي د جانبین نه وي. څنګه ماده د اجتماع پکې بالکل دا یو کلی چې څومره افراد لري د دې صادقي لکه ټول باندې په یو بوته هم دا بل کلی نه صادق، او دا بل کلی چې څومره افراد لري د دې صادقي نه دا بل هم په یو فرد ته هم نه صادق. دې ته بیا تفارق کلی من الجانبین. لکه انسان فرض، انسان چې په څومره افراد صادق دی په یو سره هم فرض کوي، او فرض چې په څومره افراد صادق دی په یو سره هم انسان نه دی صادق. دې ته تفارق کلی من الجانبین وي، او دا نسبت تباین کلی دی. مرجع د تباین کلی او ثمره او فائدہ صدق د سالبتین کلیتین ته جانبین. څنګه وایي لا شيء من الفرس بإنسان ولا شيء من الإنسان بفرس. او کله دوه کلیانو په منځ کې تفارق وو، خو تفارق کلی نه وو، تفارق جزئی وو د یو جانب نه. دا یو چې په څومره افراد صادق کېده، دا بل سره په دغه افرادو نه صادق کېده. دا بل چې په کوم افراد صادق کېده نو دی سره بیا صادق کېده. کوم څه تخیل لکه انسان او حیوان. د انسان او د حیوان په منځ کې تفارق دی جزئی دی، یو جانب نه دی، بل نه نشته. د انسان چې څومره افراد دي حیوان سره صادق دي، خو د حیوان په ټولو افرادو انسان نه دی تفارق دغه یو طرف نه دی. حیوان په بعضې افرادو صادق دی، په هغه افرادو سره څوک انسان نه دی صادق. نو دې کې تفارق دی، او تفارق جزئی دی، او تفارق جزئی دی یو جانب نه دی. له کوم طرف نه چې تفارق نه وي هغې ته به خاص مطلق وایي، له کوم طرف نه چې تفارق وي هغې ته به عام مطلق وایي. دې ته بیا عموم خصوص مطلق وایي. د انسان تمام افراد د حیوان افراد دي، دا حیوان تمام افراد د انسان نه دي.
لکه حیوان په بعضې افرادو صادق دی چې فرض بغل دي په هغې سره انسان نه دی صادق د کوم جانب نه چې تفارق نشته د هغه ټول افراد د بلي هغې ته خاص مطلق وي هغه دا انسان دی خاص مطلق ورته ولې وي خاص ورته وي او مطلق ورته وي مطلق کامل ته وي دی په خپل خصوص کې کامل دی لکه د ده په ټولو افرادو دا بل صادق دی او د کوم طرف نه چې تفارق دی نو دته عام مطلق وي عام ورته ولې وي عام خو دی او مطلق ورته ولې وي ځکه دی په خپل عموم کې کامل دی دی د خاص افراد ته هم شامل دی او بل ته هم شامل دی لا عموم خصوص مطلق تفارق دی د یو جانب نه دی تفارق دی د یو جانب نه دی تفارق جزئی دی د جانب واحده نه دی د چار طرف نه چې اجتماع ده هغې ته خاص مطلق وي د چار طرف نه چې تفارق دی ماده د اشتراک ده هغې ته عام مطلق او په دې عموم خصوص مطلق کې قانون دا دی چې د خاص مطلق د طرف نه ماده د اجتماعي موجبه کلیه به صادق کېږي کل انسان حیوان او د عام مطلق د طرف نه ماده د اشتراک کې ساري به جزیه به صادق کېږي تحقیقا لمعنى العموم دلته کې یو باید داسې وایي چې کل انسان حیوان حیوان طرف ساري به جزیه به صادق کېږي ماده د اشتراک دی بعض الحيوان ليس الانسان كالفرد او که چېرته تفارق او تفارق جزئی او د جانبینو نه وګورئ کلي نه و تفارق جزئی و خو د دواړو جانبونو دې ته بیا عموم خصوص من وجې وایي دا بیا ماده د اجتماع هم غواړي او ماده ته د اشتراک به هم غواړي لکه حیوان ابیض حیوان کلي دی افراد لري ډېر افراد دي ابیض هم کلي دی ابیض ماخوذ دی د بیاض چې کوم شي کې بیاض موجود وي په هغه ابیض صادقېږي هغه د ابیض فرد دی د دې حیوان د ابیض په منځ کې نسبت ته عموم خصوص من وجې دی هر یو په نسبت سره بل ته عام من وجې دی او خاص من وجې چې مادې د اجتماع ته وګوري نو عام خاص دی او چې مادې د افتراق تر جانبین نه وګورو نو عام دی هر یو په نسبت سره بل ته عام من وجې دی او خاص من وجې دا به درې مادې غواړي یو ماده د اجتماع په ماده د اجتماع کې به موجب الجزیه صادقېږي د جانبینو نه دوه مادتې د اشتراک په مادتې د اشتراک کې به صادقېږي سالبتین جزیتین د جانبینو نه اوس ماده د اجتماع یو شی به هم حیوان به پرې صادقي هم به پرې ابیض صادقي لکه سپینه غوا شوه سپینې غوا باندې حیوان هم صادق دی ابیض پرې هم یا لکه بېنظیره شو حیوان چې هم صادق دی ابیض پرې هم صادق د په دې ماده د اجتماع کې به موجبي جزیې د جانبین نه صادقېږي هر یو د دې دواړو نه چې موضوع د موجبې جوړای نه بل به ورته محمول په ماده د اجتماع کې به داسې وایي بعض الحیوان ابیض یا بعض الابیض او په مادتې د اشتراک کې به صالبتین جزیتین صادقېږي یو شی به حیوان صادق ابیض بنئ لکه توره دغه ځای کې بیا وایي چې بعض الحیوان لیس بابیض په یو شي به ابیض صادق یو حیوان به پرې نه لکه سپینه ګټه شوه د ابیض فرض دی حکم د بیان پکې دی ابیض چې صادق حیوان دی د په مادتې د اشتراک کې ابیض صالبتین جزیتین د جانبین نه صادقېږي داسې به وایي بعض الحیوان لیس بابیض او بعض الابیض او کچره د دوه کلیو په منځ کې تفارق او دا تفارق کلیو تفارق د جانبینو نه خو کلیو په دې شان سره چې ماده د اجتماع پکې بالکل نه په دې ته بیا نسبت د تباین کلی وي لکه انسان او څه فرد دا انسان چې په څومره افراد صادق دی په یو سره هم فرد نه دی صادق دا فرض چې په څومره افراد صادق دی انسان سره په یو نه دی صادق نه کې تفارق کې کلی دی د جانبینو نه جزئی نه دی تفارق کلی دی د جانبینو
دا تفارق کلی چې د جانبین نه دې ته نسبت ته بیا ویل کېږي تباین کلی او مرجع تباین کلی صدق د سالبتین کلیتین سره د جانبین نه څنګه وایي لا شيء من الانسان بفرس ولا شيء من الفرس دغه نسبتونه بیان فصل في النسبة بين الكليين قید کلیین ولې مفهومین نه دي لکه په کلیینو کې څلور نسبتونه علی سبیل المدنیت راتلي یو بل دې څلور نه څلور